بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري. پرون سبق کې منګه د الله تعالی لپاره کوم صفات ثابت دي، اته صفات. نو مصنف رحمت الله علیه وی چې په دې پنځو کې خو د شوبې او دا پکې نه وي، نو تفصیل پکې نه کړي او اراده او تکوین او د کلام مبارک به مونږه لکه خبرې اترې کوو. نو د کلام مبارک پرون خبره شروع کړو چې والله تعالی متکلم بکلام هو صفه له ازلیه ليس من جنس الحروف والاصوات. نو بریګه اول خبر دا کړو چې الله تعالی متکلم دی او داسې کلام د الله تعالی لپاره صفت ده. نو بریګه رد په هغه چا باندې چې معتزله وایي چې الله تعالی لپاره صفت د کلام ثابت ده، خدا نه چې الله تعالی په خپل باندې تکلم کوي، بلکې الله تعالی تکلم پیدا کوونکی دی. نو موږ وایو چې یو کلمه مشتق وي، اسم مشتق وي، نو دې لپاره دا خبر ده چې ماخذ اشتقاق په بری کې ضروری موجود دی. الله تعالی متکلم دی، تکلم په کې خامخا موجود دی. بیا موږ دا ویل چې دا ازلیه دنیا دا صفات الله تعالی چې څومره هم دي، دا صفت کلام دا الله تعالی لپاره ازلی صفت ده. ازلی دی یعنی حادث نه دی، ځکه چې حادث صفات د الله تعالی او د ذات پورې یو ځکېدل دا ممتنع دي. نو دا صفت د الله تعالی ازلی دی. او دریم نمبر دا دی چې دا د حروف او د اصواتونو مرکب نه دی، ځکه د حروف او اصواتونو مرکب کېدل دا د غیري حادث دی او الله تعالی پورې حادث صفات دا نشي کېدل. او په دې کې رد دی په دغه باندې په حنابلة دا وایي چې د الله تعالی دا کلام چې کوم دین دا د اصوات او د حروفونو مرکب دی، باوجود چې دا قدیم دی، ازلی دی. او کرامیه خو د الله تعالی لپاره صفات حادثه ثابتې، نو دا په باندې درو شو لکه الله تعالی دا کلام دا د اصوات او د حروفونو مرکب نه دی. بیا ویلو چې دا کلام چې دا د سکوت او د آفت منافی دی. سکوت چې یو سړی ته د خبرو قدرت وي او د هغې باوجود دی چپ وي، او آفت چې د څه بیماری وي، یعنی یا خو دغه د وجې نه د چاړهتوب د وجې نه یا د وړوکوالي د وجې نه دی خبرې نه شو کولی. نو اعتراض پیدا دی چې هلکه دا اخرس کېدل او سکوت کېدل دا خو تضاد د دغه دی د عدم تلفظ ده. عدم تلفظ او عدم تلفظ دا تضاد تلفظ ده او تلفظ د کلام لفظي کېږي. نو وایي څنګه چې کلام په دوه قسمه دی، کلام لفظي او کلام نفسي، دغه شانتې دا سکوت هم په دوه قسمه دی، سکوت او آفت هم په دوه قسمه دی، ظاهري او باطني. دلته کې دې نه باطني مراد ده. او باطني مطلب دا چې لکه په دې انسان کې د هغه سوچ صلاحیت پکې ختم شي، استعداد پکې ختم شي، د فکر صلاحیت پکې ختم شي. وسنن سبق دا والله تعالی متکلم بها امر وناه ومخبر، چې الله تعالی متکلم دی او دا الله تعالی تکلم دا کله د امر په صورت کې وي جو الله تعالی امر دی، او کله دا نهي په صورت کې وي جو الله تعالی ناهي دی، او کله دا خبر ورکول په صورت کې جو الله تعالی سره مخبر دی. وای دا په اشاعره باندې رد شو، په دې کې په اشاعره باندې رد دی. اشاعره وای کنه ما ته فکر دی کنه دی اشاعره وای چې دا صفت کلام دا مقسم دی، صفت کلام سره مقسم دی، او د دې د لاندې 15 صفات د الله تعالی لپاره ثابت دي چې یو امر دی، یو نهی ده، یو استفهام دی، یو خبر دی، یو ندا ده. امر نه استفهام ندا او سو خبر. نو دا کلام دا مقسم دی الله تعالی لپاره صفت د کلام ثابت دی او صفت د امر صفت د نهی. نو دا خبره ده دا غلط ده، دا د دې اقسام نه دي. لکه کده چې وې کنه چې دا کلی دا کلی وي، یعنی دا کلام کلی وي او دا نور جنین دا بل دي جزئیاتو، نو د سیم نه ده پوه شئ. او د سیم نه ده چې دا کلام کل دی او دا نور جنین دا اجزا دي، د سیم نه ده. نو مطلب دا چې کلام دغه یو دی او دا کلام تعلق د مختلف سيزونو سره راځي. لکه دغه یو کلام دی او چې د امر سره تعلقي، نو د کلام د امر وای او الله تعالی د امر وای. پوه شو به معنی او متکلم ورته هم امر ورته هم وای. او دغه شانتي چې د نه سره تعلق راشي جو الله تعالی ته نهي وای، دی کلام ته نهي وای. دا خبر سره تعلق راشي جو دی د مخبر وای، الله تعالی د مخبر وای. نو دا صفت یو ده
خو د تعلقاتو په بدلیدو سره د دې هغه نوم بدل شوی دی او په تعلقاتو په بدلیدو سره داسې چې دا زیات نه ګرځي دا یو وي لکه څنګه چې علم د الله تعالی دی نو علم د الله تعالی یو دی فدې کې کثرت نشته لري خو د دې علم تعلق کله د زید بهر کېدو سره راشي کله د زید په دننه کېدو سره راشي دا شان قدرت دار الله تعالی یو صفت ده او د دې قدرت چې کله تعلقات مختلف شي نو دا باعث سره دا مختلف کیږي نو دغه شان دي تکلم د الله تعالی صرف یو صفت ده کلام او د دې په اعتبار د متعلقات سره دا چرنده ډیریږي الکه تاسو په دې خبره باندې پوه شو به باندې وای دا خو کده چې ته د عقید د الله تعالی لپاره صفات ثابت او د الله تعالی لپاره موږ خو صفات نه ثابتو موږ ځکه چې بیا تعدد د زواد قدیمه راځي او دا ست چې موږ ثابت کړی دی موږ په ډیر مجبورې باندې ثابت کړی نو کده چې دا د عقید چې هردا امر دی او نهی دی الله تعالی مخبر دی نو بیا ول الله تعالی لپاره ډیر صفات دغه شي موږ وایو چې د الله تعالی لپاره کم از کم صفات ثابت شي او دا چې موږ ثابت کړی دي نو دا هم لکه ډیر دغه د وجنه پوه شو به باندې والله تعالى متكلم او الله تعالى متكلم دے بها بدل امر وناهي ومخبر امر يعني حکم کون کرے ناهي منع کون کرے او مخبر خبر کون خبر اور کون کرے يعني انه صفه واحده يعني دا یو صفت ہے اندا ټول سره یو صفت ہے صفت کلام دے تتكثر بالنسبه الى الامر والنهي والخبر او دا ډیریږي په نسبت د دې سره چې کله امر د دې نسبت وشي نو الله تعالی ته بیا سوې امر نه دې نسبت وشي څورته وي او خبر دې نسبت وشي څورته وي به اختلاف التعلقات په اختلاف د تعلقات سره کله علم والقدرت لکه علم شو او قدرت شو وسائر صفات او دغه شان ټول صفات یعنی علم یو دی الله تعالی او چې کله یو صفت ده او چې کله دا یو څه سره تعلق راشي په دغه صفات نه الله تعالی علمي جو بل څه سره تعلق راشي په بل څه سره علمي هغه پوه شو مې وسائل صفات فإن كل منها واحدة قديمة ځکه هر یو د دینه چې دا واحدة یو ده او قديمة قديم ده قديم یعنی همیشه نه ده او همیشه به والتكثر والحدوث انما هو التعلقات والاضافات او دا تکثر او حدوث یې دا په تعلقاتو کې راځي په اضافاتو کې راځي اې کله د یو څه تعلق د یو سره جو هغه کې زیاتواله راځي زیاتواله چیرې مطلب تکلم خدای یو دی او چې کله تعلق د یو څه سره راغی د امر سره راغی جو امر ته نه سره راغی جو نهی دی خبر سره راغی جو مخبر دی نو د چا به تعلق چې نه نو دا کثرت ته پکې او په اضافاتو کې اندې اوس په یعنی الله تعالی امر وکړو دا امر پکې دوه سره چې الله تعالی نسبت د کلام ایده او چې الله تعالی امر دی لما ان ذلك اليق بكمال التوحيد او سره دین او دا ډیر لایق ده په کمال توحید سره چې کامل توحید پدې کې چې الله تعالی لپاره سره صفات ثابت شي نه واښوي او دا څه چې موږ ثابت کړی دي نو دا هم ډیر ځان ثابت کړی چې بیا نقص راځي نقص ولانه لا دليل على تكثر كل منها في نفسها او بل دا چې دلیل نشته ده چې بریګه دا امر او نهي دا په خپل باندې سجدا چې دا دلیل شي دلیل بری باندې چې کثرت د خپل ذات په اعتبار سره لکه امر ده نو امر خو بل څه سره نه کیږي خو په تکلم سره کیږي یا نه دا نو نه یو بل څه سره نه کیږي په تکلم سره کیږي دغه شان د خبر مخبر ورکول دي خبر ورکول دي نو خبر ورکول په دغه سره کیږي په تکلم سره کیږي نو سجدا تشخیص نشته چې دا بای باندې دلیل د دلیل نشته چې دا ول چې چیرته جدا ځانه جدا تکثر ده پکې فإن قيل كجرت ویل شي هذه اقسام للكلام لا يعقل وجوده بدونها ولا اعتراض وزاره کنه چې دا ټول چې دي کنه د امر او نهي او خبر او ندا او استفهام دا ټول د کلام اقسام دي ځکه چې کلام بغیر د دین نشي متحقق کېده یعنی څنګه چې کلی کنه کلی نو دا په ځمن د افرادو کې موجود لکه انسان نو انسان خامخا موجوديږي په دای کې په لکه زید کې په عمر کې په بکر کې په خپل افرادو کې لکه دغه شان دا کلام هم بغیر د دینه نه متصور کیږي نو لکه څنګه چې کلی خپل افرادو په موجودي د وجه نه متکثر دي دغه شان بکار لري چې دا کلام هم چې دنده شي متکثر شي الګه پوه شو به باندې پرې خبره باندې پوه شوي ها نو وې دې دوه جواب دي یو جواب کو دې کړه
عبد الله ابن سعید القطان، عبد الله ابن سعید القطان هغه دا خبره کوي کنه چې دا دغه چې متقدمین دوی چې د الله تعالی لپاره دا صفت کلام په ازل کې نو په ازل کې د الله تعالی لپاره صفت کلام نو بلکې دا ورستو چې نه دا دغه شوی دی نو دا اعتراض به څنګه اړ وریدي نه. او دویم دا دی چې کم کسان و چې دا کلام د الله تعالی د دغه نه دی د سور دوی د زوا د سور سنو می دی د ازل نه دی چې دا کلام د الله تعالی د ازل نه دی نو بیا راغی جوابدار چې را دا نه کلی دا نه کله ځکه کلی چې ده کنه کلی نو دا د دې دا په خپل او په دې کې چې دا تکثر راځي زیاتواله پکې راځي نه دا په اعتبار د تعلقات باندې راځي په اعتبار د تعلقات باندې راځي لکه کلی چې نه دا په ځمن د افرادو کې مندلېږي او کل چې نه د خپل اجزاونه بغیر نه مندلېږي نو بیا په دې کې یو قسم له احتیاج راځي سبق راځي احتیاج وغیرہ راځي او الله تعالی د دې پاک ته پاک نو په کلام یو دی او په کلام کې چې دا تکثر راغلی دی او په کلام کې دا کثرت راغلی نو دا تعلقات د وجه نه دی لکه پوه شو به باندې لکه په دې خبره باندې پوه شوي فإن قيل كتدويل چې هذه اقسام للكلام لا يعقل وجوده بدونها وجدا اقسام دي یعنی دا نهي او امر او مخبر خبر ورکول دا اقسام د کلام دي لا يعقل وجوده بدونها نا عقل کې نه لري دلیل وجود بغیر دلیل فيكون متكثرا في نفسه نو دا متکثر وي د خپل ذات په اعتبار سره قلنا موږ دا ممنوع دا خبره منع کړل شوی دا یعنی دا خبره دین دا سره اورو صحیح ده نه چې کلام بغیر دلیل نه مونږ بل انما يصير احد تلك الاقسام بلکې دا ګرځي یو د اقسامونو په وخت تعلقاتو کې یعنی کلام با چې کله د امر سره تعلق راشي جو دا کلام امر شو وسو او چې کله د نهي سره تعلق راشي جو نهي شولا او الله تعالی دا بیا چې کله د الله تعالی د کلام تعلق د امر سره راغی الله تعالی ته امر وایو او د نهي سره راغی جو نهي ورته وایو لکه پوه شو مې معنی په دې خبره باندې پوه شوي خاجي نو دا دا دی کنه چې دا کلام د مامور به سره دا د مخبران هو سره یا د منهیان هو سره دا په ازل کې قائم نه په ازل کې قائم نه چې دا اوس بیا منقسم شوی بل انما يصير احد تلك الاقسام بلکې ګرځي دا کلام د دې اقسامونه یو عند التعلقات چې کله د دې سره شي تعلقات راشي مطلب دا که تعلق دا دغه سره وو دا امر سره نو بیا الله تعالی ته امر و دي کلام ته امر و اگر نه سره تعلق راغی وذلك فيما لا يزال او دا د همیشه نه واما في الازل فلا انقسام اصلا په ازل کې د دې انقسام نو یعنی اول د الله تعالی نه د صفت کلام د الله تعالی پر ثابت شو او دا امر او نهي او دا ورستو چې نه بیا ثابت شوی هغه پوه شو ویل معنی وذهب بعضهم د دې نه امام رازي رحمت الله علیه قول ذکر کوي چې امام رازي رحمت الله علیه وایي کنه چې الله تعالی دا کلام په اصل کې دا خبر وو په اصل کې دا سو دا خبر وو او د ټولو قسمونو رجوع چې دا مرجع دا دې خبر ته کېږي لکه مطلب امر دی نو امر په دې باندې چې خبر ورکول دي چې کته دا کارو کوم ته به ثواب مستحق شي او نه د دینه په دې اعتبار سره خبر ورکول دي چې کته دا کار ونه کو نو ته به د عذاب مستحق شي په دې په باندې نو وای دا ټول په اصل کې لاول چې نه دا دغه خبر وو او بیا ورسره د نور قسمونه چې دا ورسره جوړ شوی دی په اصل کې صرف خبر الله تعالی ثابت شو او دا نور ورسره چې نه دا صحیح خو دا خبره چې نه دا غلطه ده دا خبره غلطه ده کنه امام رازي رحمت الله دا خبره غلطه ده کنه دوه وجې دي یو دا چې لکه دې صفات او خپل منځ کې د یو بل سره چې دا تضاد دي مفهوم د دوی یو بل مخالف ته جدا جدا دي ځکه دا امر چې کوم د خبر چې کوم مفهوم دی هغه د امر نه دی
او دا نه چې کوم خبر دا مفهوم دی هغه د خبر نه دی دا د استفهام چې کوم دی هغه خبر نه دی نو مفهوم دی ول جدا جدا دی او دیم دا چې لکه په نه کې د خبر معنی پرته دا او نه مستلزم د خبر معنی لره او نه امر مستلزم د خبر معنی لره نو یو سیز د بل سیز لپاره لازم کېدل دا کې بیان هغه شی نه ګرځي پوه شو به دې معنی لکه په خبر کې د امر معنی پرته نه مطلب دا نه چې دا خبر امر شو په نه کې د خبر معنی پرته نه مطلب دا نه چې دا نه خبر شو پوه شو وذهب بعضهم او بعض کسان تری دي لاندې لیکلي ول امام الرازي الى انه في الازل خبر چې دا کلام په ازل کې خبر و یعنی سب یو قسم خبر او دا نور رسول چې دا رسول پیدا شي ومرجع الكل الیه او د ټول مرجع جنن د دې خبر دکېږي یعنی د امر او د نهي او د استفهام د ټول مرجع جنن راسل کېږي خبر ده ولی ځکه ویل ان حاصل الامر اخبار عن استحقاق ثواب الفعل ځکه حاصل د امر دار چې خبر ورکول دي چې په فعل باندې به د ثواب مستحق وي والعقاب على الترك او دا نه خبر ورکول مقصد دا دغه دار چې دی په ترک باندې بلې د عقاب مستحق وي والنهي عن العكس او نه نه یعنی چې کله نه پای کې عکس یعنی په کولو کې بده د عذاب مستحقي او په نه کولو کې به د ثواب مستحقي وحاصل الاستخبار او حاصل استخبار یعنی الاستفهام الخبر عن طلب الاعلام خبر ده طلب ده اعلام وحاصل النداء الخبر عن طلب الاجابه چې خبر ده طلب ده اجابت نه لکه پوه شو مې معنی نو په ټولو کې چونکې دا خبر معنی پرته ده نو اصل پاک دا کلام چې دا په اصل کې خبر وو په اصل کې خبر وو او دا ټولو مرجع دي دقیق خبر دقیق خو ورود دا خبره ته دا رد کړل شي د امام رازي دا خبره رد کړل شي دوه وجونه نمبر 1 بان نعلم اختلاف هذه المعاني بضرورت چې موږ پیژنو د دې معنی په دې معنی کې اختلاف به ضرورت یعنی دا خبره ضروري دي معنی په مېس کې چې دا ولتر اختلاف ته بدلی دي ولنه او بل ته چې بری کې خبر والا معنی لازم نه خبر والا معنی په کې پراته ده نو استلزام البعض للبعض لا يوجب الاتحاد چې بعض لاره چې نه دا اتحاد نه واجب وي هغه پوه شو به معنی پرې معنی پوه شو وصف ان قيل سره اعتراض دار بل اعتراض چې هغه ته دا خبر وکړه لګنه چې دا کلام د الله تعالی د ازل نه ثابت دی کلام د الله تعالی سره ثابت دی ازل نه ثابت دی نو چې د ازل نه ثابت نو دا خو لکه د الله تعالی کلام یو په امر کې پیدا په مندل کېږي یا به د نه په صورت کې مندل کېږي یا به د اخبار په صورت کې مندل کېږي نو چې امر چاته کې نو هغه مامور به موجودی دل پکار دي کنه لکه مامور ته چاته حکم کوي نو چاته په حکم کې هغه موجودی دل پکار دي کنه دغه شرط څوک منع کې نو هغه منهي دا به موجودی دل پکار دي کنه دغه شانته چانه استفهام کې نو یو په مخاطب پکړ دی هغه ته تاسو وکړي کنه نو کته دا کلام د الله تعالی لپاره د ازل نه ثابت کې نو د الله تعالی د ازل نه خدا مخلوقات نو یعنی د مامور او منهی دا خو نو لکه پوه شو به معنی او دویم اعتراض بنا دی چې لکه الله تعالی په کلام کې ویلي دي چې ان ارسلنا نوحا الى قومه بشک موږ نوح علیه السلام په قوم ته را لېږلی وو نو چې دوی کلام د الله تعالی نه د ازل نه ثابت دی نو بیا الله تعالی د ماضی له صيغې ول استعمال په دې خبره باندې پوه شئ نو وایو کنه چې دا زمانه ماضی او حال او استقبال دا د بندګانو په د نسبت سره دي الله تعالی دغه زمانه حال او ماضی او دا ټول یو شان دي او دا بل خبره چې امیر نه موجودو نو امیر د الله تعالی په علم کې موجودو کنه د الله تعالی په علم کې موجودو لکه څنګه د دې مثال لکه د ما په ځین کې داري چې د خیر سره زو واده وکما او زما بچي وشي نو هغه بچي به خپل الاول به سنت کما بیا په حقیقت وکم د خیر سره بیا چې کړه هغه لګ رالو شو مدرسې ته به کینو ما سکول ته به کینو ما یو به د سکول څخه بقوه ما زبې ډاکټر کما او زبې جا کما او زبې آ کما الګه بچي دې کم دي او زما په ځین کې موجود دي کنه دغه شان دي الله تعالی په علم کې د مخ کې نه دا موجودو چې دا بنده پیدا کیږي دا بزدا کوم دا ورته کوم دا کوم او دا خو الله د مخلوق نه چې مخلوق د پته نه الله پاک ته خدای سره مخ کې نه پته ده واښوي او د زمانو دا خبره دغه موږ وکړل چې دا زمانه د مخلوق په نسبت سره فإن قيل كتو ویل شي الامر والنهي بلا مامور ومنهي صفح وعبث چې امر او نهي بغیر د مامورنا او نهي بغیر د منهینا دا صفح وعبث دا جهل او بے فائدې کار دی
او یو دا اعتراض شو او دویم اعتراض والاخبار فی الازل بطریق المزیه او دا خبر ورکول په ازل کې په طریقې د ماضی سره کذب محض دا کذب دي درو یجب تنزیه الله تعالی عنه الله تعالی رنینا باقی چې دا واجب ده لکه پوه شو به معنی نو قلنا ان لم نجعل كلامه في الازل امرا ونهيا وخبرا فلا اشكال وکچته منګه په ازل کې لکه څنګه چې دغه عبد الله ابن سعید قطان دا ذکر کړی دي چې الله تعالی لپاره دا کلام په اوله کې نو ثابتو په اوله کې نو ثابت نو کچته دا من اومنو کنه نو بیا خو لکه څه اشکال نشته چې دا کلام په ازل کې امر او نه او خبر نو لکه پوه شو به معنی نو بیا خو څه اشکال نشته فلا اشکال بیا څه اشکال نشته وان جعلنا وكذا من غوغو نو فالامر في الازل نو امر په ازل کې لايجاب تحصيل المامور به د بار د دې چې د بار د واجبولو چې حاصل شي د مامور به په وخت د وجود د مامور کې هغه پوه شئ چې د مامور به له موجودي چې کله مامور موجود وي وسيرورته اهلا لتحصيله او دا کردول اهل دې لپاره د حاصلولو فيكفي وجود المامور في علم الامر نو کافی وجود د مامور په علم د امر کې كما اذا قدر الرجل ابنا له لکه څنګه یو سړی اندازې کې یو بچی خپل ځان د پاره فامره د حکم کې به يفعل كذا بعد الوجود چې زما دا بچی با د وجود نو رسو دا کار بکې دا بکې پوه شئ والاخبار او دا بل دا کوي والاخبار بالنسبه الى الازل دویم جو اعتراض جو او خبر ورکول په نسبت سره ازل دا لا تتصف بشيء من الازمنه دا نه متصف کیږي په شي کې د ازمنو سره الا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبه الى الله تعالی ځکه ماضي او حال استقبال دا په نسبت سره الله پاک ته نشته بلکې دا زمانه کو زموږ په اعتبار سره دي ولي لتنزهه عن الزمان ذکر چې الله تعالی پاک دی زمانه نه کما ان علم ازلی لا يتغير بتغير الازمان ولکه څنګه چې علم د الله تعالی ازلی دی دا په زمانو په بدلیدو سره نه بدلیږي را بدلیږي دغه شانته الله تعالی لپاره د ټوله زمانه یو شان دي کلام د الله تعالی ازلی دی یو شان دي په دې کې ماضی او حال او استقبال پکې نه څنګه چې علم د الله تعالی ازلی دی دغه شان کلام د الله تعالی ازلی دی هغه بلې خبره باندې پوه شوي نو کلام د الله تعالی ازلی ثابت کو نو دا قران چې نه دا الله تعالی کلام دی کنه دی مخلوق دی کنه دی نو بلې کوم خبره کوم هغه پوه شوي به باندې ها نو نن خبره کې موږ دغه اعتراضات او جوابات یو دا چې الله تعالی متکلم دی امر دی او مخبر دی او ناهی دی نو زمونږ په باندې د الله تعالی په یو صفت کلام ثابت دی د نو په تعلقات سره او اشاعره و چې نه دا صفت کلام دا مقسم دی او د دې مقسم قسمونه امر نهي او استفهام او ندا او خبر دي یعنی پنځه دې لاندې وینا بیا د الله تعالی ډېر صفات به ثابت دي او بیا په اعتراضات او جوابات یو اعتراض دغه خبره چې لکه دا څنګه چې کولی په غیر د خپل اقسام نه مونږ درېږي دغه شان دا کلام په غیر د نه مونږ درېږي نو دا خبره دوه جوابونه مو ورکړو جواب یو په ازل کې دا نو او یا په ازل کې دا د سرناړو کلامونه یا په ازل کې کلامو کو اقسام نو امام رازی رحمت الله علیه وی چې په ازل کې د الله پاک لپاره خبر ثابت او د ټولو مرجع چې دا خبر تکیږي نو مرجع ورته کیږي یا مطلب نه چې دا ټول یو شی اتحاد دی پکې او بیا دغه چیرې امر بغیر د معمول نه بغیر د منهی نه او دغه عبس یا الله تعالی صفت ماضی زمانه ماضی ذکر کوي نو دا خو دروغ دی په الله پاک باندې وایي نه جوابونه دا وشو زي